په امازو فیډر د 13 ورځو بندي بجلی خلاف د تحصیل مندنه مازو کوټو کانګن خلکو د پاکستان ډیپو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرینو د مختصر وخت لپاره مین امبیلا مازی روډ بند کو ناربازي وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت د مظاهرینو وینا وه چې وابډا د بقایه جاتو په وجه د امازی فیډر بجلی بنده کړې او د ناوګۍ نه پښکته ټول ولس ته بجلی بنده. هغوی وویل چې وابډا د ظلم نه کوي او د وچو سره د لاندې نه سوځوي چې چاته بقایه جات دي د هغوی بجلی دې بند کړي. مظاهرینو وویل چې د بجلی د نشوالي د وجې په کورونو کې د رڼا او اوبو سخت تکلیف جوړ شوی او زموږ ژوند ګران شوی دی. مظاهرینو د سیاسي مشرانو هم ګیله وکړه چې موږ ته 3 ورځو بجلی بنده خو یو سیاسي مشر پکې کردار ادا نکړو. مظاهرینو سره ډي اس پي سرکل توتاله مشرف خان او اس ایچ او تانا ناوګي افسان خان کامیاب مذاکرات وکړل او روډ یې د ټریفیک د پاره کوله وکړو. یاد دی وی چې په امازی فیډر د وابډا 40 کروڑ روپے وکړه جاتی چې لوجه ترې وابډا بجلی بنده کړي. مشکلات خو ډیر دي ځکه چې نن درې مرز د بجلی نشته نو بشته دي او دا خلک چې کوم ټول په تکلیف کې دي او راوتري او دغه یو مطالبه دي چې موږ ته بجلی را پرې خو دي شي ځکه چې جنگ چې کوم دی هغه کته په نګره کې شوی دی او خلک چې کوم دی دا بجلی چې کوم موږ د دې نه کټ کړل کچې مثال کې ته پر دی و چې بقایا جات تر دې راشي راټول لګل موږ لا بل ولا ک روپې زمونږ کلی ولا راټول کړی دی لور کړی او جنگ دی کته په نګره کې کړل او دلته چې کوم دی بجلی د دې نه کټ کړل او کته بازار وړه کې دا کټ کې موږ ته بجلی را پرې دي کړه. د بجلی د وجې نور څه مشکلات دي تاسو ته؟ ګرمي خو نشته دی نور په بجلی باندې څه کوي؟ یو خو تیاره د نن سبا خو تاسو ته ټول سیستم چې کوم دی په بجلی باندې دی اوبه نشته دی ته اوبه ور سړي ته تکلیف دی موبایل بند دي دا غون تکلیف ته موږ ته په خدای یقین وکړه دا خلک ټول په لړ ځان دی راوته نو موږ دغه مطالبه کوو چې موږ د بجلی را پرې خو دي شي او کني را پرې بس موږ بدل ته ولاړو دا ځای موږ بند کړي موږ تر هغه پورې بیا نه کولو چې تر څو پر زموږ مسله نه حل شوي. مشرانو روډ بندې دي چې دي نو دا اخیری حل دی لکه سړی هله په جنګ کېږي چې تنګ شي نو مشرانو چې د مذاکرات نه دي کړي د وابډا سره دا خو یوازې تاسو ته بنده نه ده د شلماني نه واله فقط ټولو کلو ته بنده ده په دې نورو کلو کې نه چې احتجاج وکړو او نه روډ ته راووته او نه مذاکرات نه چا مذاکرات کړي نه راوتري نه دا و چې موږ د نن درې مرز د سره څوک دا تپوس نه کوي چې د بجلی له راوځو دا خو زموږ د هلکان دا واړه راجمع شو دا ټول ماشومان یو پکې د خبرې کولو نشته دی خو دغه ده چې سره موږ سره راوته دی روډ ته او چې دا روډ به موږ بند کړو یو پکې د سړي زوی داسې نشته که دا روغ 1500 کلي دي چې د یو کلي نه درې قسم راوځي دلته به روغ 4-15 خلک شي چې نه راوځي موږ خو دغه 2 کلو والا خلک راوتي او ټول ماشومان ناوتري اوس یې د موږ د سچو سه بو چې تاسو موږ له خبرې لکه سره که موږ سره دوره کسان نو چې موږ سره یو کس ما ته خبره کړې وي او دا خو یو مشر هغه سره خبره وکړه نو زموږ د مشرانو ته خواسته کم از کم دا مسله خو یوازې زموږ نه دا خو د 1500 کلو ده ټول کنوی نه کم از کم د کوره یو کس راشه خوراشه دلته دا مسله خلک کنه کله ست جوړوي اخر ځکه چې وابډا ولا بیگانه خباجه خول وی هغه بجلی دی را پرې نه خوله او د وستار لس بجې شو وی بجلی راغله او نه درغله تاسو دا خلک چې سو پورنی راوته یا د مشران زموږ راشي دغه تر مذاکراتو کې زموږ ناظم صاحب ته خواسته چې هغه راشي زموږ د आवाज دی اوچت کې ودی سره د خبرو کې چې موږ ته بجلی را پرې خو دي شي. اسویل ویدا راته وایا سیاسي خلکو بیا وسکټي تیاری کړل اوس بیا الیکشن را روان دي کور په کور به ګرځي په دې 3 ورځو کې چې یو سیاسي کم یو راغله تاسو بجلی نشته یاره که کم سړی هغه سړی له موږ یو سړی له موږ وټ نه ورکو ځکه چې موږ ته داسې یو سہولت هم نشته ځکه چې کم سړی صرف د الیکشن په وخت کې خلک راځي اسې څوک نه دی راغلی دا زموږ چې څه ناظمان دي او څه د سیاسي پارټو والا خلک دي هغوی صرف د الیکشن په وخت کې راځي د هغې نه په دې خوا دي بیا چارېدلي نه دي بس صرف د ووټ له راشي چې موږ له ووټ راکوو زموږ چې دا مسلې د نیاره سیاسي خلکو ته دا خواست چې زموږ ځای ته د نه راځي موږ چې موږ نه ووټ راکړه ځکه موږ ووټ نه ورکوو تر هغه پورې څو زموږ مسلې نه دي حل شوې. داسې خبره چې د دې نه مخکې د کانګن بجلي هلکه بند شوې وه نو زموږ د وابډا سره زموږ د مشرانو مذاکرات وشو نو په هغې وجه باندې زموږ د کانګن بجلي 15 ورځې بنده وه نو د هغې بقایه جات تقریبا موږ ته 20 لاک بقایه جاتو نو 7 لاک لکه کانګن والا ورکړه بیا داسې چلو شو چې د هغې نه وروسته اوس په نګرۍ کې جنګ شوی دی د نګرۍ د جنګ د وجې زموږ د ټولو علاقو د دې لاندې علاقې مطلب بجلي ټوله کټ نو لکه دا خو لکه دلته اوبه نشته د مونځ مسله ده لکه د مونځ دپاره موږ سره اوبه نشته او د
نور خو لکه د خوراک څه پرېږده خو د مونځ دپاره هم لکه اوبه نشته دا ډېره غټه مسله ده نو پکار دی چې لکه د هغې نه بجلي کټ شي یا چې څوک بل نه ورکړي د دې حل دا دی چې د هر سړي نه دی لکه میټر ووسي فرض کړه چې په یو کلي کې زموږ په کلي کې 80 میټرې دي په 80 میټرو کې 10 کسه بل ورکړي او 50 کسه بل نه ورکړي د دې حل دا نه دی چې د 500 کسو سره د 150 کسو نه بجلي کټ شي د دې حل دا دی چې دې راشي د هر کس نه دی میټر ووسي او چې دا نه کړي نو بلکه دا ډېره غلطه طریقه ده چې د 150 سره بیا چې د 500 سره 150 هم لکه سوځي مطلب دا چې د وجه ته لامده بالکل خبره زور ته مړه وي چې هغې مونږ له د شته بجلي نشي خل کوي نه مونږ له به نور پیډر سره راولي بل را روان اوټونه دي د اوټونو په وخت کې دلته به زنانه به مړی هغې به راشي یاره دواله او دا پته به ونی چې دا زنانه مړه ده که نارینه مړه ده خپل د اوټ ته حاصلولو دپاره بل دا څلورم مرض ده د ناوګۍ نه په کته دا ټول لکه پته نشي چې دا زناور دي او که انسانان دي بل زموږ نه بجلي کټ ته مونږ سره دلته د پی ټي آی کینډیډیټ شته د ان پي شته هغې هم نه دي راپاسېدلي ځکه چې هغې لکه دا جس پکې نشته چې مونږ ته بجلي راولي